لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى رب العالمين انسان کی دنیا ترالی گلے او دی دنیا سرا د انسان اگر جوڑی پیدا کرے دے او انسان د دنیا نہ بغیر نشی پاتے کے دے انسان چی اللہ دی دنیا تراؤلے گلو نو دا ضروریات زندگی اغم دا ضرورت دے و محتاجی دا او دا دنیا سر دا انسان اللہ جوڑا پیدا کرو او دا دنیا نہ بغیر انسان پاتے کینے نشی دنیا سے توڑو دنیا مال تم ہوئی نو جے سڑی سر مال نیوی پیسی نیوی نو دے با بیا خوراک سنگا کئی سکاک و سنگا کئی دا سدنوں کو پیسو کی دا کئی دتا دا خوراک ضرورت دے دتا دا سکاک ضرورت دے انسان تا دا خط ضرورت دے دا بال بچ ضرورت دے او دتا دا خپل دا ضروریات زندگی ضرورت دے او دا طول پا پیسو کی پا دولت کی نو چه دے سر مال نیوی دولت نیوی نو دے با دا خپل خوراک سکاک سنگا پیدا کئی او دے با دا خپل لباس سنگا پیدا کئی چکر بیا وادو کی نو دا خد دا پارا او دا بال بچ دا پارا با دی دا غی دا خوراک او دا سکاک او دا لباس دا دارو دا رمل ضروریات زندگی دا بسی دا پورا کئی دا کو بغیر دا پیسو نکی زدہ سرمال دولت نیوی پیسی نیوی ذکر چی اللہ انسان دنیا تا جماع پیدا کو نو خود دنیا سر تعلق پیدا کو بغیر دا دنیا نشی دو دا سزونا بغیر دا دولت و دا پیسو نکی خانو چی دا بغیر دا مال دولت و دا پیسو نکی او بل طرف تا حدیث پاک دے نبی علیہ السلام فرمائی کہ حب الدنیا رأس کل خطیئت و اذا دنیا محبت دا در طولی گناہ و دا برائی جڑ دے جڑ دا دنیا سر محبت کون دا دا طولی گناہ جڑ دے
چې یو سړی د دنیا په محبت کې مبتلا شو نو بس ددنه الله میر دی آخرت هم تیر دی دین هم تیر دی قبر ته میر دی د الله عبادتونه هم تیر دي بس د دنیا چې محبت راشي نو بیا خو به د دنیا پسې منډې تللي نو یو طرف ته د انسان ضرورتونه د هغه د ضروریات زندګۍ بغیر د مال دولت نه کېږي نه چې تا سره پیسې وي نه نشي کولی او بل طرف ته نبی علیه السلام وایي چې د دنیا سره محبت دا د ټول ګناو د بدامنۍ جړ دی نو اوس به څه کوو نو ځان پوه کړئ په دې باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں طلب الحلال فریضة بعد الفریضة وإذا اللہ تعالی دا اغا فرضی حکمونو دا ادا کولو پس انسان باندې دا حلال رزق طلب دیو گٹی چلے دا اللہ تعالی اغا حکمونا اغا پورا کی منزون و عبادتون و روجی و نیکی او اطاعت چې کوم د باندې ضروري دي بیا په د باندې دویم فرض چې دی هغه حلال رزق ګټلی چې دی به حلال نه ګټي نو دا ثواب هم دی مطلب دا شو چې مال او دولت او دنیا دا ګټل دا سمانه نه ده جایز ده ښه مال ګټه ښه مال دولت ګټه حلال حرام نه ځکه چې بغیر د دې نه کېږي نه ځکه چې حدیث پاک کې راغلی دی چې ان لنفسك عليك حق پتا باندې د خپل نفس حق دی چې ته به د خپل نفس ته خوراک څښاک ورکې جامه ورکې پیغام ورکې تا باندې نفس حق دی ان لزوجك عليك حق پتا باندې د خپل حق دی چې ښځه دې وکړي ته به کمر کوټه به جوړې د بچو چې هغې دارو درمل داغی دا گرمی دا یخنی دا خوراک دا سکاک دا بچو تربیت دین خودل ورطا او داغی چی کم دے دا خوراک سکاک انتظام دا پتابانی حق دے بچو تا چی کم دے زامن چی دیشی اگر تا ودونا کور دا پتا حق دے او دا طول سیدنا بغیر دا پیسونا نکی نو نبی علیہ السلام چی کری چی دا دنیا سر محبت دا طول گناہ کردے نو مطلب دارے چی نا دنیا گٹا دا حلال رزق گٹا بغیر دا دینا کیگی نا خود دنیا سر محبت مساتا اصل خبر دا حدیث مطلب دا دے کہ دا دنیا سر محبت مساتا محبت ستوینو یو سیس پا خپل ذہن کی یو سیس تا دا سے متوجہ گیدل چی دومرا خواخول یو سیس چی بلکل پا دیزرکی دن نکی دیتا محبت دا مجنون دا لیلا پا عشق کی ولیو چی دا غیر دلو دیمان مانی دومرا سورکڑی ہوا پا دلو سوچنو کی چی اگر پا دیزرکی دن نکا چی پا زرکی دن نکا رغی دا پا طول دنیا کی صرف جدے الرحمن معشوق لیلا کاری دا نور چکن دور کسا کاری دا دکا شانتی دا دنیا گٹا رزق گٹا دی نمانا نشتا جائی دی بلکہ ثواب دی حدیث میں بیان کو لیکن دا دنیا سربا محبت نساتی مقصد چکم دے اغبا آخرت گانی دنیا بنا گانی دنیا ضرورتنا دا دنیا دا شیع دا ضرورتنا دی دا خوراک ضرورت دے دا سکاک ضرورت دے انسان دا جامع ضرورت دے دا ضرورتنا دی اللہ دا دی ضرورتنا سے خدای دا رزق مندن دے من دا طلب ہوئے دا حلال رزق لیکن دن مقصد دے اگے بس لطف نو ما دولت کو گٹا خدا دا چی محبت کو سره نکی ندی مثال دا سی دے چی تاسو وی دا کشتی چی دے دا پا اوچا نچلی پا دریا پی چلی کشتی چی کم دے پا اوچا باندی یا پا دریا پی آگا چی کشتی پا دریا پی پا اوبو کی چی آگا پاتی کی او چی دا دریا پی رو باسی او داگی پا تختو بانے مم لگی نا اوچو خراب چی مات چی ریزا چی آگا چی دے پا باقی پاتی کی پا اوبو کی نو چی پا اوبو کی نو آگا تختا چی کم دے آگا مضبوط ہوئی نو چی کشتی پا اوبو روانی ولا بغیر دا کشتی بغیر دا اوبو نا جوان ندے دا کشتی جوان چی دے بغیر دا اوبو نا ندے
اوبو باندې وي توبو نه روباسي خرابېږي او که په دې کښتۍ کې لوړ نه اوبه رادن نه شي بیا ځینې کښتۍ غرقه شي مطلب دا دی چې دنیا به دومره کې د خپل ضروریات زندګي د حلالو د ضروریات زندګي ستا د ښځې ستا د بال د هغې چې کوم ضروریات د زندګي نه او ضرورت څیزونه دي دا به کوې دا بغیر د دې نه کېږي دا به ورته ګټې خو دا ده چې محبت به د دنیا سره نه کوې خدای به نه یې د دنیا په محبت کې دین به نه یې آخرت به نه یې قبر به نه یې الله نه به غفلت نه کوې دومره محبت به نه کوې ځکه چې دنیا لکه څنګه چې کښتۍ د اوبو د پاسه وي نو صحیح وي او اوبه کې چې کښتۍ کې رادن نه شي او غرقه شي نو دغه شان دي که دنیا دې د زړه نه بهر وه او خپل ضروریات زندگی حلال روټی کا دنیا دې په دې ځای کې رادن نه کا چې په دې ځای کې رادن نه کا بس لا څنګه کښتۍ به بچ کوو دنیا هم د عذاب کښتۍ دی او دنیا وګړي چې دا رادن نه کړل دا څه دي الله نه غفلت د آخرت نه غفلت د قبر نه غفلت حلال حرام به بدل لا رضا شد جهنم مستحق مطلب دا دی دغه وجه امام غزالی رحمه الله فرمایي قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقى چې تاسو د دنیا اثر اخیستی دی دنیا ته مو ترجیح ورکړې ده په آخرت باندې حالانکه والآخرة خیر وابقى آخرت چې دی هغه باقي عمر دی د دنیا دا ژوند دا د څو ورځو دی فاني کېدونکی او د آخرت ژوند باقي دی والآخرة خیر وابقى نو انسانانو تاسو د عاجزي ژوند د دنیا دې ته متوجه کړي ده دې سره محبت کوئ چې کوم د آخرت ابدي ژوند دی هغې ته مو په دنیا باندې ترجیح ورکړي هغه پرېښي ده نه هغه ژوند ابدي ژوند دی او د دنیا دا یو څو ورځ فاني ژوند دی ضرورت دی دغې وجې نه امام غزالي رحمه الله فرمایي چې دا دنیا که د دې اوري د دانې نه ډکه شي د اوري دانې پېژنې د شړشمو دانې که دا ټوله دنیا د دې نه ډکه شي تر اسمانه پورې بلکل دا د اوري دانې نه او یو مرغۍ راځي او د هغې نه یو دانه اوچته کې لاړه شي او بیا زر کاله پس راشي او بیا ترې دانه اوچته کړي او بیا زر کاله پس راشي او دانه ترې اوچته کړي هر یو دانه اوچته او زر کاله پس راشي وایي دا ټول د اوري دا دانې به ختمې شي او د آخرت ژوند به نه ختمېږي نو ای انسان بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقى نو بیا ته د دنیا د ژوند د اثر اخیستی د منډې او تنډې او دنیا کې او هغه ابدي چې عارضي دی او هغه د آخرت هغه باقي ژوند هغې پرېږدي نو دغې وجې نه چې کوم دی صرف ضروریات زندگی او صرف چې کوم دی هغې پسې حلالو هغې پسې ځان منډه وه معلوم جمع کوه د حلالو ځکه پکې د پیسو نه خو کار نه کېږي یوه نوړۍ درته څوک یوه روټۍ دوکاندار ته لاړ د پیسو نه بغیر درکوي لاړ چې د خپل خوراک څښاک لباس چې څومره ضروریات دي بغیر پیسو نه ملاوي نه ورکوي نو د هغې دپاره بیا ضروري ده چې ته ما چې دنیا ته الله رالېږلی او د دنیا سره ستا چې کوم دی هغه جوړ راوستی دی او د دنیا نه بغیر نه پاتې کېږي صرف چې کوم دی صرف د هغې د ضرورت د حلالو دپاره به کوې نور به محبت د دنیا سره نه کوې دا فاني ده هغه آخرت باقي اخر د محبت سره کوي دغې وجې نه تاسو ووایي دا مکې کافران یا هر یو پیغمبر چې به قوم ته لاړو او دعوت ورکړو هغې کې به مالدارو سردارانو چې کوم د مال او دولت به هغې ته به ښه پته وه چې دا پیغمبر حق دی د مکې کافرانو ته ښه پته وه چې دا پیغمبر حق دی لیکن د هغې مال او دولت هغې ته یې ترجیح ورکړې وه او دنیا چې کوم دی خوښه کړې وه آخرت یې د هغې پرېښی و نو د هغې د وجې نه ایمان راوړلو ځان یې غرق کړو او لاړ چې کوم دی جهنم په منځ کې پرېږدو نو دغه شان چې دی د دنیا دا سره مه کوئ بعضې وخت کې چې کوم دی دا وایي بعضې وخت کې موږ
کې دام دی چې یو داسې یو غریب او فقیر سره وګوري چې دا شپېدلي جامې وي او دا شپېدلي چپل وي او شپېدلي ټوپۍ ببر وي نو مو چې دا ډېر ښه سړی دی هلکه وګوره شپېدلي جامې او ببر سر دا خو ډېر ښه سړی ته لګي او چې کوم مالدار دی دولتمند دی کارخانهدار دی موټر یې د بغیر دی مړه دا خو خراب شی دی نه دا خبره ده د چا خوارې هغه په شپېدلو جامو په شپېدلي ټوپۍ په شپېدلي پیزار او په ببر سر باندې خوارې نه دی او نه په مال او دولت دنیا باندې خرابوالی دی نه که یو فقیر او ملنګ وي هغه نه مونځ کوي نه روژې نیسي نه اودس کوي نه اودس وچوي او ټول ګرځي خیرونه والي او بل طرف یو مالدار دی او ښه مال دولت دی بنګله ده موټرې دي کارخانهدار دی لیکن پنځه وخته مونځ کوي د قرآن تلاوت کوي د الله ذکر کوي د الله نه یېرېږي حلالونه کوي نو هغه مالدار سره د دا هغه فقیر او د غریب د زرو فقیرانو او د مسکینانو نه چې کوم دی بهتر دی چې کوم فقیر او غریب نه مونځ کوي نه روژه نیسي او نه چې کوم دی اودس کوي او هېڅ نه کوي خیر غواړي خیر خو حلال دي نو موږ بعضې وخت چې کوم دی دام کوو په کوڅو کې به درته ملنګ راشي هغه د سپینې جامې او داسې به دا کړي وي کوڅې ته به ودرېږي زنانه به روزي داسې به کې بابا خیر راوړئ پلانکي بابا راغلی دی نو چې هغه ورته خیر ورکړي الله دې دې کور ته خیر کړي ما ته خیر رانه کړو الله هغه زنانه وایي راشي شرمې ملنګ بابا ته څه ورکړئ چې د کور ته کور ته او وایي راشئ ګورئ دا ښځې چې دي که دې کور کې دا ډېرې مشرقین خاص کر دا بوډېګان دا بوډېګانې چې دي که نه دا جناب چې د جینې شپه شي که نه نو څه به وایي هله جینکو بابا او ماما چې کوم وفات شوي دی نیکه هغه راغلی دی په دې بلۍ باندې ناست دی حلوا او روټۍ چې کوم دی پخه کوي چې هغه لاړ شي وخوري او موم شي دا شرکي ذهن کې شرکي ذهن کې چې دی دا نه دی او دا ماما د کاکا راغلی دی چې دا پخې کوي چې نه چې نه دا د دین نه چې خبرې نه دي که الله بیدم نو څه دلو چې دا نو هغه ورته وګوري هله راشي کور یې ګوري رسېدلی دی څنګه رسېدلی دی کور یې سترګې یې وایي سرې دي هغه خانه خراب په چرسو سپلو سترګې سرې کړي وایي رسېدلی دی الله نه نو دا به نه وي چې یو سړی غریب دی نو دا ډېر ښه سړی او دا مالدار دا ښه حرامخور دی نه موږ اصل دا زده ډېر مالدار داسې دي پنځه وخته مونځ کوي د شپې ټوله شپه الله ته ولاړ او چې سهار وځي ښه په شاولې په ګاډي کې ناست وي ښه کانداري او بل به غریب وي فقیر وي نه به مونځ کوي نه به د غمې ټوله به ګرځي خیر به غواړي داسې زرو فقیرانو نه هغه مالدار سړی چې هغه پنځه وخته مونځ کوي الله اطاعت کوي نو صحابي دی نو مطلب دا چې مال او دولت ګټل حلال نامنع نه دي خو ګټئ صحابي دی حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ کله چې نبی علیہ السلام مدینې منورې ته لاړ د مکې مهاجرین چې کوم دی ځان سره نو د مدینې انصار چې کوم دی هغه ډېرې قربانیانې ورکړي څومره قربانیانې چې د مدینې انصار او مهاجرو ته ورکړي په تاریخ کې به داسې قرباني څوک نه کړي نبی علیہ السلام عقد مواخات ورورولي جوړه کړه د انصاري صحابي او د مکې نه چې کوم مهاجرو د دې په منځ کې ورغلي جوړه نو دا عبدالرحمن ابن عوف چې دا مهاجر نبی صلی الله علیه وسلم نو دا انصاري صحابي د سعد بن ربیع سره دا ورورولي جوړه نو چې چا سره ورورولي دا به کور ته بوتو نو دا هغه بسو نو دا هغه انصاري کزمه کې به جیداد کو نیم به هغه مهاجر چې نبی صلی الله علیه وسلم ورورولي کړو هغه به داغو که د هغه پټي به نیم به داغو نیم به د هغه چې د هغې چې کوم دی نور چې کوم دی مال حال به نیم به د هغه نیم به د هغه چې ښځې به وي هغه به هم داسې کوي چې د چا دوه درې دوې ښځې وي هغه به هم داسې کوي نو د عبدالرحمن بن عوف په ورورولۍ کې چې کوم دی د سعد بن ربیع ورته بوتلو کور ته کېناستو ورته وایي چې فلانکي زما ځمکه ده نیمه ستا او نیمه زما فلانکي دی چې دا دی نیمه ستا او نیمه زما او وای زما څلور ښځې دي نو راځه کور ته یې بوتلو وای راځه او ته پکې خوښې کړه هغه وخت یې د پردې حکم نه ورکړ وای راځه ته خوښې کړه او چې کومه ستا خوښه چې زه ورته طلاق ورکړم چې عدت تېر شي ته به په نکاح کې
دا نه چې ګرځي په خپله پرېږده بیا به چې ګوره کومه خوښه نه وایي ما ته پرېږده او پرېږده دا ګټې وایي ته خوښه کړه په دې څلورو کې چې ستا کومه خوښه چې دا به دومره پورې چې کوم دی ادا کړو عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه دا ارس دي ساده ستا مبارک شي او الله ته نور برکت درکړه دا مال او حق دا ستا خپل یو داخلي دي ما ته بازار وکړي بازار مطلب دا چې زه د مزدوري کوم د حلال رزق ګټم ورته وایي دا وایي نه بس بازار ته راوستو بازار ته راوستو خرید او فروخت کېدو او ته داسې بازار نه لکه دا بوډ بازار مونږ چې قدمه شي دی نه شي یا د نور بازارونو مونږ دا شاته بس راوستو تجارت شروع کو د حلال په لږ وخت کې الله عبدالرحمن بن عوف جنت دومره مالدار وو چې په زرګونو په سوونو خو د هغه اسونه او اوښان او غلامان او نقد په کروړها روپۍ او داسې و چې په هغه مدینه کې د عبدالرحمن بن عوف نه بیا څوک مالدار صحابي و نو په حلالو مال ګټل چې کنه منع خو نه دي ځکه چې بغیر ژوند د دې د دنیا نه تېرېږي نه خو دا نه چې ته ورپسې ځان لیونی کړي او دا 100 روپۍ رالي یاره داسې به نه کړي چې ته 200 شي چې 200 کېږي یاره 300 شي یاره که داسې دي دا 100 روپۍ رالي چې ته داسې کوشش کوم چې ته مناسب وي چې ته په یو 2000 شي لک شي کروڑ کې 3 کروڑ شي بس په دې کې به دي وایي دوه حریصان نه مریږي او مرګ ورته راشي دوه حریصان یو د دنیا او یو د علم دنیا دا سره چې وي الا چې زرګون سودا وګټي وي زرګونه نه وګټي زرګونه پسې باندې کړی وي چې زرګونه وګټي وي چې دونه نه وګټي نه هغه پسې باندې کړی وي بیا دا چې کروڑونه او ارګونه نو ټول ژوند په هغه پیسو په دولت او مال ګټلو کې تېر کړی نه په موږ پروا نه د خپل په احکاماتو پروا نه په روزه بس کړی یا نه کړی غلط چې التجلې فرقې او ټیم پورې غلا اسم الله مور نشي ځان او یو د علم حدیث چې راوي چې دا مې نږدې کوم دای مې نږدې کوم دا مې نږدې بس هغه لا شي نه نو ځان د علم حدیث خو خدای خو د دنیا حدیثان ورې جوړ نه کوي دغه وجه نبی علیہ السلام فرمایي په قران کې الله فرمایي چې بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقى ریده دا دنیا چې کوم دې ضرورت ته وجه نه ټکا چې بغیر د دې نه کېږي نه باقي ته د آخرت ته ترجیح ورکا چې هغه ابدي ژوند دی هغې ته ترجیح ورکا او بیا قرآن کې دا وایي چې که ته ډېر ورپسې لاړ شې منډې کړې وې ګوره الله تعالی موږ ته د دې ټولو څیزونو د دنیا قباحتونه ښودلي دي ښه پهلو مو ښودلي لکه ما چې تاسو وګورو چې بغیر د دې نه نه کېږي خپل ضرورت کوه لیکن محبت باندې ذاتي نو مخکې دې ویلي چې وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور ته د دنیا پسې منډې وه سوا د دوکې نه بله بل شته دی دوکه دا ده چې دې ته به ګورې منډې کړې به وې د مونځ نه وپاتې د الله د احکاماتو نه وپاتې د محفوظاتو نه وپاتې کوم دا تا باندې چې کوم فریضه الله جوړې شوې ده او ستا د آخرت د بچ کېدو هغه ذخیره ده د هغې نه به وباسي دا دوکه ده بس مال مداراتو باندې ورته مال مدارات دي په دنیا دغې وجې نه چې کوم دی صرف ضروریات زندگی اولا کې الله تعالی د خپل بنده سره خرید او فروخت کړی ان الله اشترى من المؤمنين باموالهم وانفسهم الله تعالی د خپل بنده سره بیع او شراء کړی دا خرید او فروخت څنګه خرید او فروخت کړی دی الله د خپل بنده مال او نفس اغشتی دی په بدله کې څه ورکړي دي بان لهم الجنه په بدله کې جنت ورکړي دي دکاندار چې خرید او فروخت څه کوي عوضونه ګا پیسې ورکړي دکاندار شی ورکړي د سیس په بدله کې پیسې دي او د پیسو په بدله کې سیس دي دغه شان دی الله تعالی ستا مال او ستا نفس یې اغشتی دي چې ته به د خپل نفس ما لپاره استعمالوې ته به د خپل مال ما لپاره استعمالوې نو د هغې چې دا ما لپاره استعمالوې دا ما واغېستو دا به زما لپاره چې زما لپاره استعمال شي ستا نفس او ستا مال څه به در کوم
بس داغي بدل خو بدل کوم چې هغه څه دی بان لهم الجنه وبدل دې جنت نو د دې آیات تقاضا خو پر الله تعالی په دنیا کې خرید او فروخت یو بل سره چې کوم دی دکاندار یو بل سره رعایت نه کوي چې څه قیمت د پیسو لګي ورکی زیاتی کار نه وکړي چې دا په دې سیس پیسې زیاتی نه وانه یا دکاندار چې اکثر سون کې والا عمر نشي ورکی زیاتی نه وکړي لیکن الله تعالی د بنده سره چې دا خرید او فروخت کوي نو الله رعایت کوي کله تقاضا د دې آیات دا ده چې بای الله تعالی ستاسو نفس او مال نشته جنت درکې بس په دنیا راځي جمعه کې نفلونه او عبادتونه او قران تلاوتونه او ذکر اذکار کوي بس دا آیات تقاضا خدا ده چې دا مال او نشته او مال په دې کو پیدا بس له ګټو الله ونه خیر کما تاسو خرید او فروخت کوي نفس او مال درکې جنت بدر کوما خیر کتلاشي او ته حلال رزق پس منډه کړې او حلال رزق پیدا کړې خپل ځان لپاره خیر اجازه ته بیا ولته تاسو جنت درکو نعمتونه نبی ادا پکار دي بندګانو ته چې دې خریدي فروخت تقاضا ده نو بس کې دې لاس ضرورت زندگی چې څومره لاګي نه بغیر دي حالات پیدا کا بدون کې نو شکر الله د عبادتونو او الله رزق او دا پکار نه او مقصد چې کوم نه هغه نه دي ګرځو کوي نه د تکي بندګانو ته الله د خرید او فروخت غلطه پیدا واشته هغه مقصد چې ورای پری خو چې هغه عبادت او دینو او غلط دغه کو چې دنیا یې چې مقصد وګرځو روان به او تر دي حلال حرام وګړي او را پیدا کړي دا د الله د بندا او خاص کر د مؤمن د مسلمان شان دی دا د دې آیات تقاضا نه ده دا الله چې تاسو خرید او فروخت کړی دی نفس او مال ته جنت درکړي ستاسو د دې مطلب خلاف ده لیکن موږ ګورځو باندې ته یو باندې وایي چې په دنیا یې شته او سورې باندې پریدا چې مزي وکما نمازي څه کوي دې کوي دا مزي اجراګان کوي شرابونه سکي زناګان کې دا مزي تفصیلی دا استاد تباهی شي ته چې د مال او ګډاګو کې دا څه په حرام کې نو حرام دي ګټلې په حرام دي تباہینا او چې دا مزي چرچی ولات وسی اته باندې حیوانات نه کوي پراټي ونه پیدا باندې اته خو بیا تاسو جهنم ته څنګه کیږي دا څه به الله رو شي چې موږ نه مر کې دي موږ نه خبر دي رحمان بابا وایي اے آکی لگو کنی سماتا مرگے نفریدی سرے خپلی رضاتا دا جل سوار پتخ بدر لراشی دا جل سوار پتخ بدر لراشی ناگہان بتالاشی وائم تاتا دیر ما تکری مرائی دا کبر جنو دیر ما تکری مرائی دا کبر جنو چی دا کبر بین لیدل چاہتا پجوندنی توبہ و باس رحمانا چی قیامت کی شرمندن شی مولاتا پا قیامت کی با قرزان شرمندگی نا ساتھی شرمندگی کو بڑی اگر سرے بڑی لوی اوچتوی چی آگا پا دنیا کی رو رمت دے او آگا دا اللہ یرا دا آخرت یرا دا اللہ تا دودریدون نا یرا او دا دین تتوجو او دا آخرت بای نظری دنیا پا قدر دا ضرورت حلال کٹی نور بی آگا سرے بچے کم دیسی شرمندہ بنی باقی چا خپل عیش و ماج و حرام و دنیا تے تجو کری آگا بچے کم دے شرمندہ ہی ذکر دا رحمان بابا چی کم دے شرمندہ دا گناہ دریاب لاؤ کم خدا خودو یا خدا آیا زر رحمان بدا معاشر پا میدان سکر قسم پاکتے دیر سکر روان تا سر سڑی مانے لہو کنی صبح کہتی تخصیلی خونشی تا دب اللہ ویزا دنیا لی کچی دی دا زمان احکامات دی سکر دی من دی تر دیوالی دی حرام حلال ندی دی لگلی تا خو اصل دا دنیا نشتے دی تا خدا وقت چلی کر دے طول اشپا و رشت کم دی دامو سکم وی ورز دی تیر پشمائی کشپل خوابا ورز دی تیر پشمائی کشپل خوابا خودی بکل یادوی خان خوابا
د ورځې چې دی وګرځو اخوا دې او د شپې په موبایلو کې چې د سهار باندې بیا ویده شي شپې باندې داسې تباهي ده چې آفتاب یوه نیزه شي بیا به څه کې چې آفتاب یوه نیزه شي بیا به څه کې اوس خو سوري لره درومي له آفتابه د قیامت په ورځ به دا نور چې کوم دی داسې راکش شي یو نیزه هلته خو به اونې بوټي سوری به ني اوس خو چې ساراګاه ته لاړ شي یو اونې بوټي هلکې لاندې شي بالکل به چې کوم دی نه لري او دا نیزې به اوس خو چې چاته نور شي ګرمي شي لاړ شه کنډیشن ته دننه شه کمرې ته دننه شه که په صحرا روانې اونې لاندې شه هلته به څه کوې هلته وایي چې مرچي او نیزه چې بیا به څه کوې اوس خو سوري لره درومي آفتابه دا به څه کوې که په قدر و قیمت برله اسمانې که په قدر و قیمت برله اسمانې خودبیني مه که د خاورو بندیوانې که ډېر په اسمانونو وګرځې ډېر آبادي کړه او ستا ډېره مرتبه غروري چلته به ځې خودبیني به نه کوې ځان ته وږې دې خاورو ته به ځې دا شی به چې کوم دی هغه به نه کوې نو عرض مې دا محترم اولیزانو او زما محترم مسلمانانو دنیا څه دي هغه قیامت علامات خو واړه واړه ختمېدونکي اوس په غټ راځي اوس هم وخت دی ګورې مونږ سره اوس هم وخت دی دنیا بس پاتې ده دنیا خالي ده صرف د ضرورت د وجې نه بس پاتې ده باقي د مرګ نه مخکې خپلې رجسټرې پاکول غواړي اول زه مې پسې تاسو لکه په دفتر کې چې افسر راشي لاندې کلکړان ته وایي چې شابه ما ته د دې سیټ ته وکړئ ما ته صفایي کوي کلکړان د شپې ورځې ناستي هغه صفایي کوي چې هسې نه چې درته افسر راکړي دا ولې چاته نور نشي جرمانه دي د دنیا د افسر نه خو یریږو چې راته وایي چې شابه 2 ورځې مې درکړل ما ته به ټول حساب راکړي نه راباندې خوراک لګي نه موټۍ لګي هېڅ هم نه لګي هغې ته شپه باندې داسې نو ستا بیا د ټول ژوند دا رجسټر چې مې کولاو او په دې کې لیکل شوي دي کرام کاتبین که دې ښه کړي دي که بد دي کړي هر څه دي کړي دا چې ډک شوي دي نو دا خو به هلته کولاوي وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه د هر یو انسان په غاړه کې د عملنامې چې دی کتاب ځوړند دی چې دی ژوندی دی که دی ښه کوي که بد کوي لیکل کېږي کرام کاتبین ناست دي که ته هر یو خبره کوي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد اس یو وایدا چې دا نه نشته چې ستا د خولې نه یو شی وځي او هغه نه لیکلی که ته د خولې نه وځي او دا مې نه لیکلی هغه نورې خبرې خو پرېږده نو وایدا لیکلی کېږي خو چې کله سړی مړ شي وایدا ټپ شي خو چې کله قیامت شي نو الله څه وایي ونخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشورا وایي د قیامت پر چې دی مونږ ځان ته ودرو نو وایي دا کتاب عنواننامه به کولاو کړو دته به نه وو چې کولاو کړه مونږ به پرې مهرباني کوو چې داسې غولېدلي کې به ورته او ورته به څه وایو اقرأ کتابک اولو دا خپله عملنامه دی اولو له شا به وګوره کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا وایي بس دا نیک عملنامه ستا د سزا او د جزا ورکولو لپاره کافي ده تو پکې څوک انکار وکړي که تا حلال کړي که حرام کړي که هر څه جرم کړي انکار ورته نشي کولی که انکار کوې وایي بخا الله دا پوهېږي چې ټول مخلوق په مخ کې د فلم غوندې یو سکریم راولي وایي ګوره غلا دې کړي زنا دې کړي انکار مه کوه حرام دې کړي دا چې دا ظلم دې کړی دا وګوره ټوله دنیا به یې ګوري نو چې دا ټوله دنیا ګوري د هغې مثال مونږ ته دا موبایل ریکارډینګ دا اوس ریکارډینګ کېږي ده دې کې ټول دی نه کارو نو چې زه پکې یو غلا کوم او دې کې لیکل شي ته دا کولی شي دا سیکورټي دا کیمرې چې دي څوک یې کولی شي دقه شان دې وایي نو ورته وایي چې اقرأ کتابک کفا بنفسک علیک حسیبا دا اولولا نو بیا به څه کوو دغې وجې نه د مرګ نه مخکې دا خپل د ژوند دا ټول ښه بد رجسټرې صفا کوي په څه به صفا کېږي په توبه په استغفار توبه خالصه توبه الله ته د شپې پاڅېدل جړل د تېر شوي ګناهونو معافي د حرامو چې کوم دی هغې نه توبه حلالو پسې منډه او چې کوم دی د الله اطاعت د نبي صلی د سنتو پیروي
دا ټول چې کوم دی د ګناه دا ټول د ژوند هغه غلط صفایي ده چې دا دې وکړو د دې ټولې صفا شو چې بیا خلک نحشرهم یوم القیامه چې الله وایي موږ ټول راجمع کوو بیا به چې ستا منافع کېږي ډېر آلات دې پلس کوي او چې نه دا کاغذونه ګنډوي نو چې افسر د دنیا غلط کاري کوي نیسي او کوي نیسي نو چې دا دې ګنډوي بیا به څه کوي वही दरोगा जिसे तू पकड़ ले उसे चुरा सकता नहीं कोई और जिसे तू वही कि अल्लाह ताला सुखलासों वाली नागा सुख निवे निशी और जिकल अल्लाह सुबुरी सुबुरी खुलासे में निशी डेरे गटे गटे सभी निकली नज़मा मुख्तारा मुसलमाना नूरो बस कदा अल्लाह सरा ताल्लुक और दा